अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو नन دسې جوس درته خیم چې جوس شاهي انګوري هغه کسان چې غواړي طاقت یعنی کې داسې نقصه پیدا کړي چې دواره تو کی یعنی کې دا ضعیف العمر کسان څوک ودونه لري نه لري همداسې طاقت لپاره چې کوي انګورو نه داسې مثال هغه درته خیم جوس ان شاء الله یوه میاشت هم استعمال کو پټو ته اعصابو ته به طاقت ورکوي او بل هغه کسان چې غواړي رنګ تک سور سي د انار په شان دی نو دا جسم کې دومره طاقت قوت پیدا کوي چې د انسان د غومبرو نه پته لګیږي انسان ته دا اوس مثال څومره طاقت ورکوي او نیچرل نن سبا د انګورو سیزن ده داسې جوس درته ښیم چې هغه ماشومان چې وده نه کوي ورځ په ورځ ماشومان تاسو ضعیفه کیږي غوښه نه اخلي یا تاسو غواړئ چې وزن زیات کوي یا غواړئ چې مردانه طاقت هم سې واسي یا هغه خویندې چې ماشوم په خېټه یا ورځ په ورځ کمزوری کیږي ماشوم یا ښځینه کمزوري کیږي د هغه لپاره هم دې تاسو خوړل کولی شئ دعا به راته کوئ طریقه ورته بیان کوم ملګرو شیر کوي داسې جوس ده چې جوړم کو اول پیاله سے تاسو په خپله وچکله بیا به دعا راته کوئ اول به داسې انګور واخلئ ښه پاک انګور به واخلئ او تقریبا نیمه کیلو تاسو زیات هم کولی شئ خو تاسو زه درمیانه ښیم دې نه زیات هم جوړولی شئ تاسو به نیمه کیلو د انګور اوبه یعنی که یوه کیلو یوه نیمه کیلو انګور چې واخلي هغې نه نیمه کیلو اوبه تاسو باسلی شئ اوبه یې ټکوئ ټوټه کې به یې واچوئ د ململ نری تاو به یې کوي اوبه یې زبېښئ دې نه د انګور اوبه وځي د انګور اوبه به نیمه کیلو وباسئ صحیح ده بیا به دا پیاز دی پیاز به تاسو واخلئ تقریبا داسې وه د پیاز اوبه درته ښیمه نیم پاو د پیاز اوبه لکه 125 امیله د پیاز اوبه به مو باسئ د پیاز اوبه او د انګور دا دواړه اوبه به ورسره مکس کړي یو پاک دیګي یا پتیله کې به یې واچوي کراره اور باندې به یې کېږدئ کراره به دا راګرمیږي چې دا راګرم سو لږ لږ بیا به لونګ دا کتلی شئ په دې کې به تاسو 60 ګرامه دا لونګ واخلئ دا به پوډر کړئ د اوړو په شانتې همدا لونګ پوډر کړي به په دې د انګورو او د پیازو اوبو کې واچوي کراره به پسې اور بلیږي چې اور پسې کراره بل سو اوس په دې کې بل شی تازه ادرک زنجبیل خو پیژنئ د تازه د ادرک به تاسو 50 امیله اوبه وباسئ هغه به موټه کوئ په ټوټه به یې وزبېښي یا په تراشک باندې 50 امیله اوبه په د انګور او د پیازو اوبو کې مکس کوئ چې مکس هم که داسې معمولي غوندې ګرمې سوې بیا به یې دې 3 چنده تقریبا 2 کیلو یا 2.5 کیلو خالص د پلوسې د بیرې سې هر رقم شاتي په دې اوبو کې به واچوئ او چمچۍ باندې به یې داسې مخئ کراره پسې اور بلیږي کراره تیز اور به نه دومره حد ته به دا تاسو پاخه کوئ چې دا اوبه په شاتو کې وچې سي د پیازو اوبه هم وچېږي او د انګورو خالي شات به تاسو ته بیا پاتې سي معمولي غوندې اوبه پکې موجودې بس داسې تاسو مثال پاخه کړه راکته به یې کوي چې یخ سو بوتل به ترې ډک کوي د بوتل سر باندې به ټوټه تاوه کوي سر به پرې نه لګوئ همدې نه نیمه پیاله سهار او نیمه پیاله وړکۍ پیالې درته ښیمه وټلو کې چې چای پکې خلک چکي یعنی کې نیمې نم کمه د پیالې 3 حصه سهار او ماښام د الله په فضل دا تاسو چکئ بیا درته ښیم د اعصابو کمزورتیا مردانه ضعیفي څوک بیا اولادي لري د چا ورځ په ورځ باندې رنګ ضعیفه کیږي هغه کسان یا کومې خویندې سي جسم یې ضعیف وي وینه یې نه زیاتېږي عموما هغه کسان درته ښیم چې هره ورځ د هغوی کمخوني او وینه یې نه زیاتېږي دا شربت جوړ کړي په کور کې دعا به راته کوئ دا داسې ټانک ده چې غټان وړکي ماشومان ضعیف العمر کسان دا استعمال کوي که د الله رضا و دې نه بې ضرره شربت په ټوله نړۍ کې نسته او طاقت داسې طاقت ده چې نوره پې ختمه ده که د الله رضا وه هره ورځ سهار و ماښام یې خوړی شئ پرهیز نسته چې څومره یې خوړلی شئ مثال تاسو 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتو پورې هم دا خوړلی شئ مشکل نسته اوس د انګورو سیزن ده باید دې نه ګټه واخلئ دا بیا پوره کال تاسو نه شئ جوړولی په دې چې انګور وي دا شربت جوړېږي چې انګور نه دا شربت بیا تاسو نه شئ جوړولی نو دوستانو ښه وخت ولرئ لوی سپارم السلام علیکم